زمونږ د ډېرو غمونو او د تاوانونو نه یو دا دی چې موږ په داسې وخت کې پیدا شوي یو چې زمونږ عمر د تباه کوونکو فتنې پیدا شوي دي. تباه کوونکې فتنې نه دي. عمر څومره لوی نعمت دی. ته زمونږ د صحابو تاریخ وګوره، د صحابو نه وروسته د تابعینو د امامانو سیرت وګوره چې د زندګۍ په لږه لږه برخه باندې هغې څومره پابندي کړې ده. لکه یو کنجوس سړی چې پیسو باندې څومره بخل کوي، نو د مؤمنانو تاریخ دا دی چې د زندګۍ لږه لږه حصه یې د ضایع کېدو نه ساتلې ده. امام شافعي زمونږ امام دی او زمونږ په غټو امامانو کې امام شافعي دی. هغه زه د صوفیانو سره ملګری شوم. صوفیان هغه خلکو ته وایي چې سپین روبي خو د قرآن سنت پابند نه وي، ذکر کوي او هېڅ پته نه لګي چې احادیثو کې شته او که نشته، عبادتونه کوي خو د بدعاتو نه ځان نه ساتي. خو امام شافعي وایي د صوفیانو نه دوه خبرې ما ته ورسېدلې، د خیر خبرې وې. اول دا دی چې الوقت سیف، عمر دا توره ده، ان قطعته والا قطعک، یا بدا ختمه او کدا د ځان ته راوړه ګوره تا خو صحیح زندگی کې د سم استعمال نه کړه تباه به دې کې تباه. او دویم دا دی چې نفس دا اوزګار مه ساته، که په حق دې مشغوله نه کړه بیا باطل ته ورمایله کېږي. صوفیانو هم د زندګۍ په باره کې ښه خبرې کړي چې ګوره وخت مه ضایع کوئ. زما ورونو پته نه لګي چې جهل ډېر شوی دی، ګناهونو لیونې کړي یو. ځکه چې زمونږ په منځونو باندې لس منټه لګي، 10 منټه، او په دې کې موږ ډېر زیات مشکل سره راشو. زمونږ ځوانان یوه ګنټه چې دی موبایل کې تماشې کوي، یوه ګنټه، بلکې د دې ځای نه یو ګاډی روان شي اسلام آباده پورې، نو دا به د سر اوچت نه کړي، بلکې ته په اډو کې وګوره، د انتظار په ځایونو کې وګوره، د شونډو ته یې ګوره. داسې مسلمان به درته کم میلاو شي چې هغه دا وایي سبحان الله، قل هو الله احد، لا حول ولا قوة الا بالله.